औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मानुनिब्रहमान दे MSc केमिस्ट्री में दा नو बतास्ता द नन फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास आलम खो पावल की ज़ द खपल टीचरानो ढेर ज़्यादा शुक्रिया अदा कोम ज़का چې وس مونږ په دې کم سټیج کې د دې ټولو ټیچرانو چې د دې مهنت نتیجه وا او مونږ به دا وکړو چې زموږ ټیچران په هر ځای کې خاد آباد او خوشاله دي اوسي خا وس مونږ راځو کیمستري ټاپک ته نو کیمستري نه مخکې چې د اصل کې د اساس چې د سبرانټ د ساينس دی ساينس د شي شي ساينس یو داسې علم دی چې دا د نالج اف ثاټ دی چې په دې کې مونږ څه کوو سوچ کوو یا د ساينس ډیفینیشن مونږ داسې کوو چې دا ګریک ورډ دی دا اوته د ساينشیا نه او ساينشیا مطلب د نالج د ساينس ډیفینیشن ما داسې کوو چې د نالج which based in experiment and observation مونږ چې د کیمستري شروع کوو خو کیمستري نه مخکې مونږ وپېژنو چې ساينس دی څه شی نو چې کله مونږ د ساينس په باره کې بحث کوو نو مونږ وایو چې د نالج which based on experiment and observation دا به هر هغه علم وي چې هغه د تجربات او مشاهدات نه حاصلېږي او د ساينس په چې دی مونږ په دې لوړ کلاسونو کې به بار دا ډیفینیشن به کوو چې د سټډي اف یونیورس از کالډ ساينس د سټډي اف نیچر از کالډ ساينس نیچر یونیورس مونږ دنیا ته وایو لکه دنیا کې مونږ ته مختلف قسمه سیزونه راځي بعضې سیزونه به داسې وي چې دا به ډېر زیات مزیدار وي بعضې سیزونه به داسې وي چې دا به سړی یری بعضې سیزونه به کچ وي بعضې به غټ وي نو دا کچ غټو د ښکلي سیزونه چې وي د دې په باره کې اول مونږ سوچ کوو نو د ساينس ډیفینیشن به داسې وي چې د نالج which obtained from experiment and observation چې دا به هر هغه علم وي چې هغه د مشاهدات او تجربات نه حاصلېږي اوس مشاهدات وایي څه ته observation مونږ وایو to look carefully او experiment مونږ څه ته وایو to practical work on it چې په دې باندې مونږ تجربه کوو لکه مثال په تور باندې مونږ وایو چې لکه دا یو مارکر دی نو ساينس کې به چې وي ساينس په اصطلاح کې نو ګور اول به مونږ دې ته وګورو چې دا مارکر دی که نه دی اول به دې ته وګورو یا مثال په تور باندې مونږ ته وایي چې لکه دا مارکر دی نو مونږ به څه کوو په دې کې ساينس استعمالېږي ضروري نه ده چې ساينس دپاره د لیبارټري لازمي وي لیبارټري ولا لازمي نشته ځکه چې اوس به مونږ اول دې ته وګورو مثلا دا و چې دا یو مارکر دی نو اول به مونږ ابزرویشن کوو نو چې کله مونږ ابزرویشن وکړو نو داسې غلط دی یا که فرض کا ابزرویشن وشو نو بیا په مونږ ایکسپریمنټ هم کوو چې په دې مونږ لیکل کوو دا کوي لیکل که نه کوي نو دا چې دی ساينس مونږ په هر ځای کې فالو کولی شو یا راته مثلا که څوک راته دا وایي چې دا یو مارکر دی نو اول به مونږ دې ته په غور سره ګورو نو اولې سټپ چې دی دا ابزرویشن دی نو چې کله مونږ ابزرویشن وکړو بیا به د هغې نه پس ایکسپریمنټ کوو ځکه چې الریډي ابزرویشن چې کوو نو ابزرویشن نه مخکې به زموږ په ذهن کې څه آیډیا وي چې د مارکر کار چې دی داسې وي یا لیکل کول وي په دې باندې مونږ رایټینګ کوو نو چې کله مونږ په دې باندې رایټینګ وکړو نو مونږ وایو او دا څه دی مارکر دی نو په دې کې ساينس شو استعمال شو نو ساينس خو دا ډیفینیشن و چې دا به هر هغه علم وي چې کم د تجربات او د مشاهدات نه حاصلېږي چې کم مونږ یو سیز لیدی شو او بیا پې تجربه ایکسپریمنټ کولی شو نو دغې ته مونږ ساينس وایو دا یو آیډیا هم وي نو اوس مونږ راځو زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه دی کیمسټري ګوره د ساينس درې برانچونه دي یو چې دی فزیکس دی بل کیمسټري دی بل بایولوژي دی نو د کیمسټري چې کله مونږ ډیفینیشن کوو نو کیمسټري چې دی دا د عربیک ورډ نه وتی دی د الکیمیا نه الکیمیا چې دی دا د مصر کې چې دی دا یو دریای نیل و د هغې خواته چې دی یو بلیک سایل و نو هغې بلیک سایل د وجې نه دې له نوم څه ورکړو کیمسټري ورکړو ځکه چې مخکې که تاسو په کتابونو کې وګورئ نو په دې کې مسلم ساینټسټ یو دا په دې کیمسټري کې د ټولو نه غټ کار کړو ډېر زیات مطلب امپرومنټ یې به کړو ایکسپریمنټ یې کړو تجربې به کولې او ډېر زیات سیزونه چې داسې وو چې هغه اوس هم د دې کیمسټري کې چې کوم کارونه دي دا د مسلمانانو د ساینټسټو کارنامې دي نو په دې وجه د کیمسټري چې دی دا د الکیمیا نه وتی ده او د دې معنا و بلیک سایل اوس چې کله د دې مونږ ډیفینیشن کوو نو د دې ډیفینیشن به داسې وي the branch of science which deal with the study of structure
properties composition of matter and changing occur in matter. د دې کیمستري چې کله موږ ډیفینیشن کوو نو د کیمستري ډیفینیشن به داسې وي چې د برانچ اف ساينس دا هم د ساينس یو برانچ دی which deal with the study of structure, properties, composition of matter. چې په دې کې موږ اول څه سټډي کوو میټر سټډي کوو and changing occurring in matter او په دې میټر کې چې کوم چینجز راځي دا موږ سټډي کوو. نو د دې کیمستري په دې ډیفینیشن باندې د ځان په کولو د پاره به دا موږ لږ نور د ایکسپلینیشن کوو. د دې ایکسپلینیشن به څنګه کوو چې کله موږ کیمستري سټډي کوو نو ګورئ کیمستري چې دا سره د برانچ اف ساينس دی which deal with the study of matter. Gora this definition which the branch of science which deal with the study of matter. چې په دې کې موږ څه سټډي کوو میټر سټډي کوو. نو میټر ډیفینیشن به موږ داسې کوو چې anything which have mass and occupy space. was مونږ وایو چې کیمستري از د برانچ اف ساينس which deal with the study of matter. چې په دې کې مونږ میټر سټډي کوو نو میټر مونږ ماده ته وایو. ماده به چې وي دا مونږ هر هغه څیز ته وایو چې هغه وزن لري او ځای نیسي. د مادې ډیفینیشن خو مونږ وکړو چې کیمستري از د برانچ اف ساينس which deal with the study of matter. د سټډي اف میټر نه پس چې کله مونږ میټر سټډي کوو نو میټر خو مونږ وایو چې دا به هر هغه څیز وي چې هغه وزن لري او ځای بنیسي. نو چې کوم سیز وزن لري او ځای نیسي هغه ته مونږ میټر وایو. نو دویم سټپ کې دا راځي چې سټرکچر اف میټر. سټرکچر اف میټر کې مونږ وایو چې د دې سټرکچر ساخت څنګه دی. نو چې کله مونږ د میټر سټرکچر سټډي کوو نو مونږ وایو چې میټر به په دریو حالتو کې وي سالډ لیکوډ ګیس. دا اصل کې د میټر چې دی د دې خو څلور فارم دی یو سالډ دی یو لیکوډ دی بل ګیس دی او څلورم چې کوم دی پلازما دی. خو مونږ چې دی مونږ په بوک باندې کار کوو یا تاسو په بوک کې چې دی پلازما نشته نو په هغې پسې نه ځو. نو مونږ به داسې وایو چې د بوک په لحاظ سره د سالډ چې وي د دې مطلب د میټر به چې وي د دې به درې سټیټ وي. یو ته مونږ سالډ وایو بل ته مونږ لیکوډ وایو بل ته مونږ ګیس وایو. نو کیمستري ډیفینیشن ته ګورئ د برانچ اف ساينس which deal with the study of matter. میټر خو موږ پیژاندو چې دا به هر هغه څیز وي چې هغه وزن لري ځای نیسي. دویم بچوي سټرکچر اف میټر. دا به څه شي سټرکچر شي. سټرکچر مطلب شکل مطلب دا به چې وي یا به دا کلک وي یا به دا بهیدونکی څیز وي او یا به څه وي ګیس وي. دریم به چې دی دریم چې راځي پراپرټیز اینډ کمپوزیشن. دویم به بیا وایي کمپوزیشن. کمپوزیشن مونږ څه ته وایو ګوره چې کله مونږ وایو ماده خو مونږ پیژندل چې دا به هر هغه څیز وي چې هغه وزن لري ځای نیسي. نو ماده به چې وي دا به څو حالته وي دا به په دریو کې وي یو سالډ دی بل لیکوډ دی بل څه دی ګیس دی. نو په دې کې مونږ راځي کمپوزیشن چې هلکه دا به جوړیږي د څه نه. نو چې کله جوړیږي نو ګورئ اولې مونږ وایو دا سالډ دی. د سالډ ته مونږ سالډ ولې ویلی شو د سالډ ته مونږ سالډ په دې وجه وایو سالډ مونږ ټوسټ ته ویلی شو. ټوسټ څیز به چې وي دا به همیشه کلک وي. کلک ته مونږه دا ټوسټ یا سالډ ورته ولې وایو ځکه چې په دې کې د مالیکیول یو بل ته نږدې وي او چې دې کې څومره مالیکیول یو بل ته نږدې وي نو په دې وجه د دې به څه وي د دې به پیکس شیپ اینډ پیکس والیوم به وي. پیکس شیپ او پیکس والیوم به وي. نو اوس وګوره دا به څه شي دا به پراپرټي شي. نو د دې به څه افیکټ شیپ اینډ پیکس والیوم به وي. په لیکوډ کې به چې وي په دې کې به مالیکیول د یو بل نه معمولي لږ لرې وي. نو چې کله په لیکوډ کې مالیکیول د یو بل نه لږ لرې وي نو د دې به چې وي پیکس والیوم به وي خو افیکټ شیپ یې نه وي. او په ګیس کې به چې وي په ګیس کې به مالیکیول به یو بل نه هم لرې وي او دا فورس اف اټریکشن بیا انټر مالیکولر فورس به چې وي دا به بیخي د نیش برابر به وي. نو چې کله دا د نیش برابر وي نو د ګیس هیو نو ډیفینټ شیپ نار پیکس والیوم. د دې به نه څه شیپ وي نو پیکس شیپ او نو پیکس والیوم به شي. نو د کیمستري ډیفینیشن ته ګورئ یو سټپ وشو چې د برانچ اف ساينس اول خو موږ د ساينس ډیفینیشن وکړو چې هر هغه علم چې کم د تجربات او د مشاهدات نه حاصلېږي دې ته موږ ساينس ویلی شو.
بیا زمون کیمستري نو کیمستري چې کله مونږ ډیفینیشن کوو نو دا به د نالج ویچ بیسډ آن د برانچ اف ساينس ویچ ډیل ود د سټډي اف structure of matter, properties of matter, composition of matter and changing occurring in matter. نو دی پاسانتیا د پاره د خپل ځان په کولو د پاره چې بیا نه تعریف غلطیږي نه نو موږ ډیفینیشن داسې کو ګورئ دیتا چې chemistry is the branch of science which deal with the study of matter. اول پکې مونږه میټر په پیژندو چې میټر بهر هغه سیسته وایي چې هغه وزن لري زګې نیسي بیا شون د برانچ اف ساينس وی ډیل ود د سټډي اف میټر بیا سټرکچر اف میټر سټرکچر مطلب دا چې د سیس کلک ته کبهيږي او کبه ګیس حالت کې ده بیا پس شو د برانچ اف ساينس وی ډیل ود د سټډي اف کمپوزیشن اف میټر کمپوزیشن مونږ ته وایي چې هغه دا جوړیږي څنګه اجزای ترکیبي څنګه ده او سلورم چې کم ده د برانچ اف ساينس وی ډیل ود د سټډي اف پراپرټیز اف میټر چې په دې کې موږ د دې بیا خصوصیات هم سټډي کوو چې کله موږ یو څه پیژنو دا خو د ساينس موږ ډیفینیشن وکړو چې دا چې د نالج اف ثاټ دی په دې کې موږ سوچ کوو نو موږ وایو چې لکه دا کلک سیسټم دا ولې کلک وي دا کلک په دې وجه وي ځکه چې په دې کې د مالیکول یو بل ته نږدې وي نو چې کله د مالیکول یو بل ته نږدې شي دا کې ته موږ کمپوزیشن وایو او چې کله د مالیکول یو بل ته نږدې وي نو دی به فکس شیپ اینڈ فکس والیوم به وي او ساده پښتو کې د لزبل مثال داسې درکم چې د سالډ مثال چې وي دا داسې په سکول کې د ټیلنټډ الک وي چې هغه په خپل ځای باندې کار کوي بس په سکول کې خپل سټډي کوي او کور ته چې لاړ شي خپل کم کار چې وکړي هغه واپس ګوري نو په دې وجه په کلاس کې سوي تکنالک په کریم به وي د لیکوډ مثال بچوي دا به هم تکړه وي خو په دې کې بچوي د دې مثال به داسې وي چې د دې په پک شیپ وي خو پکس والیوم به نه وي ځکه چې دا به کار کوي خو د کار سره سره کوم ذهن به وي یا مطلب آی کیو لیول به کم وي نو هغه د لپاره به څه ضرورت وي د ډیویژن بولسوي ضرورت پوي شیپ په پکس وي شیپ والیوم به پکس وي خو شیپ په پکسو نه وي نو چې کله ډیویژن وکي مطلب دا چې دا یو بل تر نږدې شي نه وي د مخکې سټپ کې راځي بیا وایو او د ګیس مثال چې هغه په کلاس کې د اخرنی کس وي چې هغه استاد خو مخکې کلاس لري خو شاته چې هغه ودی یا پته نه لګي چې موبایل کې لګیای نو دا چې دا مثال لګي چې دا به سوي نه بدین وي او نه ساده پښتو کې دا سی وایو نو دا چې دا د ساينس مطلب دا ګوره د برانچ اف ساينس وی ډیل ود د سټډي اف میټر سټرکچر اف میټر کمپوزیشن اف میټر اینڈ پراپرټیز اف میټر دا خو شو بیا نیکسٹ پسې راځي بیا په دې کې د ان چینجینګ اکرینګ ان میټر ان چینجینګ اکرینګ ان میټر مطلب دا چې په دې کې به سره راځي چینجینګ هم راځي نو مونږه خو ویلو چې ماده به چې وي دا به د یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي لکه څنګه بدلیږي سالډ دی سالډ چې ګرم کو مونږه دا لیکوډ ته بدلیږي لیکوډ چې مونږ ګرم کو دا به څه ته بدلیږي ګیس ته بدلیږي اوس مثال په تور باندې دی له مونږ هیټینګ ورکو نو مونږ خو ویل شو چې د ساينس بل آسان ډیفینیشن هم کولای شو چې د برانچ اف ساينس ویچ ډیل ود د سټډي اف میټر اینڈ چینجینګ اکرینګ ان میټر چې په دې کې به ماده د یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي نو ماده په د یو حالت نه بل حالت ته څنګه بدلیږي سالډ دی سالډ مونږ ګرم کو لیکوډ ته بدل شي لیکوډ مونږ ګرم کو ګیس ته بدل شي او د دې میکانیزم څنګه دی چې سالډ مالیکول به چې وي دا یو بل ته نږدې وي نو چې څومره ګرمي کیږي نو دا به یو بل لږ لږ لري کیږي نو چې لري کیږي نو په دې وجه دا خپل شکل څه کوي پرې دی د دې مثال دسی و چې دې مالیکول دی لکه مثال په جمع کې وي په جمع کې کسان یو بل خواته نږدې نسوي خو چې څومره ګرمي کیږي دا د یو بل لږ لږ لري کیږي نو چې لري کیږي نو بیا ومنس کې غپور سب اټریکشن څه کیږي کمیږي او چې بیا نورم ګرمي شي نو بیا به چې وي مثال بیا به سخت ګرمي وي 45 ډیګري سنټیګریډ وي نو یو په دې ځای کې بل په دې ځای کې نو په دې وجه دا به یو بل بیخي بیخي لري وي او دې د آسان اگزامپل درکم چې آیس دی لکه څنګه ماده د یو حالت نه بل حالت ته بدلیږي آیس چې دا واوره چې دی دا په سالډ حالت کې وي دا چې کله لږ ګرم شي نو دا به څه بدل شي واټر ته واټر به لیکوډ وي نو ګوره ماده د یو حالت نه څنګه بدلیږي واوره دا واوره به چې مونږ ګرم کو یا عام ګرموالی پرې ولګي ټمپریچر ډیکریز انکریز کیږي نو د دې وجې نه به دا اوبو ته بدلیږي دا اوبه بیا مونږ نور هم ګرم کو دا به واپس څه کیږي ګیس ته به بدلیږي نو د کیمستري ډیفینیشن داسې شو چې د برانچ اف ساينس وی ډیل ود د سټډي اف میټر structure of matter, composition of matter, properties of matter and changing occurring in matter. د مادې هر هغه حالت د کیمستري چې وی د ساينس هر هغه برانچ وي چې په دې کې مونږ اول ماده وپیژنو بیا د مادې چې کوم سټرکچر وی شکل کمپوزیشن اجزا خصوصیات او ماده څنګه د یو حالت نه بل حالت ته کیږي بدلیږي نو دا اولې ټاپک انټروډکشن ټو کیمستري زه امید لرم چې تاسو به سلیکټ ډیر پیو شوي وي زمونږ د کمزور علم دی خو مونږ مقصد دا چې مونږ تاسو ته د خپل علم نه څه فایده ورسو
کسانی بار بار هر کس چې د خپل وسه پورې کوشش کوي چې مونږه چاته فایده ورسو زمونږ او زمونږ ملګرو چې کم د ایفورټس دی نو دا مقصد دا چې کم کسان چې کم زمونږ دلته راتلی نشي یا لري وي او یا اکثر فاینانشلی مسلې وي چې کم د پیسو د کم ټیوشن اکیډمیانو چې کم خرچه نشي دا کولی او موبایل خو نن سبا تقریبا د هر چا سره وي نو مونږ وایو چې مونږ هغو ته د خپل سسیس چې وي دا علم چې د هغو ته ډیلی ورکړو او مونږه زمونږ نه هم چاته فایده ورسي که څه کوېسچنې وي یا څوک دې ټاپک باندې نه پوهېږي نو هغه کمنټس کې بیا مونږ ته ووایئ او انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې تاسو پوه کړو الله حافظ